अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह टोल तारीफुना सनागाने खास अल्लाह लरदी रब्बिल आलमीन आगा अल्लाह चे पालुन के तरबियत कौन के परवरश कौन के द टोल आलम द टोल मखलूक़ातो दे। अर्रहमान अर्रहीम दा द्वेम सिफत दे द अल्लाह। उड़ुम्बे सिफत हो रब्बिल आलमीन, द्वेम सिफत दे अर्रहमानिर रहीम आगा अल्लाह। चडेर ज़ियात रहम कौन कह दे मेहरबाना दे। रहमान रहीम दाद मुबालगी सिगी दी। मुबालगा दो किस्मियो, मुबालगा फिल कैफ व बला मुबालगा फिल कम। आलिमान तालिबान स्वाहिबान फिफुईगी नो कम मुबालगा फिल कम शी माना दा अर्रहमान अर्रहीम हगा अल्लाह चडेर ज़ियात में हरबाना दे, डेर ज़ियात रहम कौन कह दे बखुन कह दे। और का मुबालगा फिल केबशी नो अर्रहमान अर्रहीम माना दा अगा अल्लाह चख मेहरबाना दे ख बखुन के रहम कौन कह दे। द रहमान माना बाज़ आलिमान कई दा फालान वज़न दे और दगे वज़न बानी द सिफत सिगा दा मुबालगी पा इज़्मत द शे के। और रहीम फ़ाइल वज़न दे प दगे वज़न बांधे द मुबालगी सिगा दा मुबालगवी प दवाम दशी के। अर्रहमान ज़ुर रहमतिल अज़ीमा हगा अल्लाह चे खावंद डेर लोय रहम दे। अर्रहीम ज़ुल एहसानी दाइमा हगा अल्लाह चे खावन द रहमतो द एहसानी दाइमा दे। अमेश दाइम रहम कौन कह दे। और बाज़ आलिमान द अर्रहमान अर्रहीम माना कई। अर्रहमान हगा अल्लाह चे मुनइम दे बिजलाइल नियाम द लुई नियामतुनो लुई इनामातो इनाम कौन के। अर्रहीम मुनइम दे बिदकाइक नियाम बारिक वज़न दा से
پټ نعمتونه دي چې مونږ ته معلوم نه دي هغه هم په مونږ باندې د الله شته. او ځینې عالمان معنا کوي الرحمن، هغه الله المنعم العام چې خاوند انعام او د رحمت شامله ده. او الرحیم هغه الله چې منعم خاص ده، په خاص خلقو باندې انعام کوونکی رحم کوونکی ده. نو رحمان خاوند د رحمت شامله ده، عام رحم انعام کوونکی په مؤمنانو په کافرانو دواړو باندې انعام او احسان رحمت کوونکی ده، په ټولو خلقو باندې انعام کوونکی ده. الرحیم خاص رحم کوونکی ده، خاص انعام کوونکی ده په خاصو خلقو چې مؤمنان دي. آخرت کې با انعام او خپل رحم یوازې په مؤمنانو باندې کوي او رحمان د دنیا سره لګي. دنیا کې د الله انعام او رحم شامل ده، عام ده مؤمنانو کافرانو دواړو لرا. نو رحمان دنیا سره لګي، عام رحم کوونکی ده، انعام کوونکی ده دنیا کې په ټولو خلقو په مؤمنانو کافرانو. او الرحیم خاص انعام کوونکی ده آخرت کې په خاصو خلقو چې مؤمنان دي، مؤمنانو باندې بخپل انعام رحم کوي، په آخرت کې جنت ته داخلي. شاه عبدالعزیز رحمه الله فرمایي رحمان هغه ذات ته وایي کته ورنه غواړې کنه غواړې نو تا ته درکړه کوي. هغه ذات کته سو وغواړ کته ورنه غختل کوي کنه کوي خدای تا باندې انعام کوي، تا ته درکول کوي. او رحیم هغه ذات ته وایي چې ته ورنه غواړې نو درکوي. نو دنیا کې مؤمنان د الله نه غواړي د الله رحمت د الله انعام نو هم ورکوي. کافر ورنه نه غواړي خو بیا یې ورکوي، کافر ته ورکړه کوي. اے کریم کہ از خزانه غیب گبر ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمنان نظرداری. اے کریم ذاتا چې ته گبر او ترسا لوی لوی کافر تیر شوي دي، د گبر غوندې کافر ته ورکړه کوي، نو ته به خدایا خپل دوستان مؤمنان کله محرومه کوي. نو کافر ترې نه غواړي دنیا کې هم ورکړه کوي، مؤمنان غواړي نو هم یې ورکوي. او رحیم هغه ذات دی چې ته ورنه غواړې نو درکوي. نو د آخرت نعمتونه جنت د جنت نعمتونه مؤمنان د الله نه غواړي نو ورکوي، کافر نه غواړي نو نه به ورکوي د آخرت نعمتونه. کافر د آخرت سپیره دی. مالک یوم الدین دا دریم صفت ده د الله، هغه الله چې بادشاہ ده په ورځ د جزا کې. یوم الدین دین جزا ته وایي، ورځ د جزا ورځ د قیامت مراد ده. د قیامت ورځ ته یوم الدین ځکه وایي چې په دې ورځ کې به هم بندګانو ته د خپلو عملونو جزا او بدله میلاویږي. دین جزا ته وایي کما تدینو تدانو کما تفعلو تجزا، چې څه دې کړي دي د هغې به درته بدله میلاویږي. نو ورځ د قیامت کې بندګانو ته د دوی د عملونو بدله به میلاویږي. دې ورځ ځکه یوم الدین وایي ورځ د جزا. مالک دی په ورځ د جزا کې. د څه شي مالک دی؟ د کوم شي چې الله په ورځ د قیامت کې مالک دی د هغې ذکر یې ونه کو. نو تعمیم ته اشاره ده، تعمیم ته اشاره ده چې الله په ورځ د جزا ورځ د قیامت کې د ټولو کارونو د ټولو امورو الله مالک دی، باچا دی، د بل چا باچاهي به نه وي.
ورځ د قیامت کې الله د ټولو امور مالک دی، بادشاہ دی، اختیار د ټولو امور په ورځ د قیامت کې الله سره دی. سوال دا کیږي الله خو بادشاہ د دنیا هم دی، د دنیا په دې ورځ کې دنیا کې بادشاہي د چا ده؟ الله. آخرت کې بادشاہي ده نو خو دنیا کې هم بادشاہي ده الله ده. نو څنګه وایي چې الله بادشاہ د ورځې د قیامت دی، د ورځې د جزا، نو ورځ د دنیا خو هم الله بادشاہ دی؟ جواب دا دی د دې شبهه، دنیا کې هم الله بادشاہ دی، خو دنیا کې ځنې مجازي بادشاہان هم شته، مجازي بادشاہان. آخرت کې با یوازې بادشاہي حقیقی دا الله وی، دا مجازي بادشاہي دا مجازي بادشاہان بم ختم شي. आवाज بکیږي ورځ د قیامت کې ټول بادشاہان با سرنګون ولاړ وي، الله با आवाज کوي، دا الله د طرف نه به आवाज کیږي لمن الملک اليوم، نن ورځ د چا بادشاہی دا؟ که مومنان دی که کافران دی، بادشاہان، وزیران، خانان، نوابان، گداهان او ملنگان، دا به ټول یو جواب کوي لله الواحد القهار، نن بادشاہی د یو الله دا، هغه الله چې هغه په هر شي باندې غالب دی، هغه الله چې لا شریک دی، واحد لا شریک دی، نن بادشاہی د هغه ذات. نو په خپله به الله आवाज کوي او بادشاہانو او عام خلقو لمن الملک اليوم، د چا بادشاہی دا؟ ټول به دا جواب کوي. مومنان به د خوشحالی نه دا جواب کوي، ځکه عمده عقیده ده، عمده عقیده د ځان سره اړې ده. او کافر بوای او ته به الته حقیقت معلوم شي چې حقیقی بادشاہ خو یوازې الله ده، بادشاہی خو د الله ده. هغوی به خپله عاجزي ښکاره کوي، تواضع عاجزي به ښکاره کوي، اقرار به وکړي، خو دغه عاجزي او دغه اقرار د دوی چې دنیا کې نو کړی، آخرت کې ورته پیدا نه رسوي. او یاد ده دویم جواب، الله بادشاہ د ورځې د جزا دی، د ورځې د قیامت. دنیا کې هم د الله بادشاہي ده، خو دنیا کې بعض خلق د الله د بادشاہي نه انکار کوي، کافر د الله بادشاہي نه انکار کوي. قیامت کې به هیڅوک انکار کوونکی نه وي، قیامت کې به د الله د بادشاہي نه هیڅوک انکار کوونکی نه وي. نو الله بادشاہ د دنیا هم دی، الله بادشاہ د آخرت هم دی. دلته مالک یوم الدین اویل الله بادشاہ د ورځې د جزا دی، د ورځې د قیامت. ځکه دنیا کې د الله د بادشاہي نه بعض خلق انکار کوي چې کافر دي، هلته به څوک انکار کوونکي نه وي. لکه ما درته وویل د الله د طرف نه به آواز کیږي لمن الملک اليوم، د چا بادشاہی د نن ورځ؟ او بادشاہانو او عام خلقو، ټول بادشاہان به سرنګون ولاړ وي، الله د طرف نه به آواز کیږي لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاہی دا؟ نو ټول مومنان دي که کافران دي، دوی به وایي لله الواحد القهار، نن ورځ بادشاہی د یو الله دا، هغه الله چې په هر شي غالب دی، هغه الله چې واحد لا شریک دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا عبادت کو اے اللہ، و ایاک نستعین، او خاص تا نه مدد غواړو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل کیو نعبدو کا نستعینو کا، بیا دا که پا نعبدو پا نستعینو مقدم شو، وړاندې شو. نو بیا چې وړاندې شو ځان له پې تلفظ نشو کېدلی، نو کنه ایاکه جوړ شو، ایاکه نعبدو
و ایاک نستعین شو د تخصیص د پاره مقدم شو نو معنا دا ایاک نعبد نخصک بالعبادت یا اللہ منتا خاص کو پا عبادت اے اللہ یہ یواد استا عبادت کو و ایاک نستعین و نخصک بطلب الاستعانت یا اللہ او من خاص کو تالرا پا طلب دا استعانت مدد غختل یواد تتانا غوارو یا اللہ ندبل جانا ایاک نعبد ستا عبادت کو یوازے نعبدو عبادت سخد عبادت مانا دا تعظیم خو مطلقی تعظیم تا عبادت نوائی لغوی مانا دا عبادت دا تعظیم خو مطلقی تعظیم نہ ذکر مطلقی تعظیم خو دا استازم کیگی نو دا استاز سو عبادت نہ کئی تعظیم و احترام دا مور و دا پلارم کیگی او د مور او د پلار تعظیم ته عبادت نشي ویلی د پیر او د شیخ اوما تعظیم او احترام کیږي خو هغې ته څوک عبادت نشي ویلی چې دا سړی د خپل پیر او د شیخ عبادت کوي او تعظیم یې کوي نو عبادت غایت التعظیم ته وایي انتهائی تعظیم انتها د تعظیم دا اللہ با دا سے تعظیم کے چھ دغا تعظیم کے با دا اللہ سر بل سوک برابر نوی کہ استاز دے کہ مور و پلار دی کہ شیخ دے کہ پیر دے دا آغوی احترام او تعظیم با دا اللہ دا تعظیم برابر نوی غایت التعظیم انتہائی تعظیم او دا شریعت پہ اصطلاح کے عبادت تعظیم بدنن مالن تعظیم تویلی شی بدن سرا مال سرا خو مع عقیدت التوحید و اتباع الرسول دا اللہ تعظیم کول دا اللہ تعظیم کول مال سرا بدن سرا دا اللہ تعظیم کول خو سرا دا عقیدے دا توحیدنا عقیدہ برے دا اللہ دا یوالی بھی دا توحید عقیدہ بدی بھی کہ تم مال خرچ کئے بدن خرچ کئے پا مال او پا بدن دا اللہ تعظیم کئے خود دک کشانت تعظیم تا دا بل چام کئے انسانانو کم دا چا دغا سے تعظیم کئے دا بوتم دغا سے تعظیم کئے عقیدہ دے دا توحید نشتا اللہ سر پدے تعظیم کے بل سوک ام برابر گنے نو دا عبادت نہ دے و اتباع الرسول نو تعظیم تویلی شی سرد عقیده دا توحیدنا او سرد تابیداری دا پیغمبری پاکنا عبادت آب دیو اللہ کہے عبادت تعظیم دے دیو اللہ تعظیم خو عبادت اگا عبادت دے چھ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشانت عبادت بھی دا پیغمبری پاک تابیداری پکی بھی دا اللہ دا محبت برابر با دا بلچا محبت نبی دا مور و دا پلار دا پیر استاز شیخ دا دوی محبت با دا اللہ دا محبت برابر نبی دا اللہ سر با پہے سکی سوک برابر نبی تعظیم احترام ادب کے با دا اللہ سر پیر استاز شیخ نہ برابر ہے مور و پلار با نہ برابر ہے نظر نیاز کے بعد اللہ سرا سوک نہ برابر ہے نو عبادت دا اللہ تعظیم انتہائی تعظیم او عقیدہ بری دا توحید بھی اور سرب اتباع دا پیغمبری پاک بھی ایاک نعبد دقا عبارت اللہ منگی آواز تا دا پارا کہو و ایاک نستعین او خاستان مدد وارو عبارت پنز قسم دے عبادت البصر دسترگو عبادت قرآن تا پی گورا
د علم دین د کتابونو مطالعه پې کوه. عبارت الاذنین د غوږونو عبارت، ښې خبرې پې اوره، د قرآن د حدیثو خبرې پې اوره، دا د غوږونو عبادت. عبادت اللسان د خولې عبادت، په خولې ښې خبرې کوه. عبادت القدمین د خپو عبادت، ښه مجلس ته پیدا، د قرآن د درس مجلس ته ده، د عالمانو محفل مجلس ته ده، جمعات ته د جمع منځ ته ده، دا قدم چې اخلي دا د قدمونو عبادت ده. او عبادت الیدین د لاسونو عبادت، په لاسونو باندې ښه کارونه کوه، د چا تعاون مدد په دې لاسونو کوه. خزه کې خپل لاس استعمالوه. دا اقسام د عبادت دی پنځه، او مراتب د عبادت سلور دی. قیاما په ولاړه الله یادوه، قعودا په ناسته الله یادوه، وعلى جنوبهم پروتیا او په اړخ باندې الله الله استغفر الله الله یادوه. نو په ولاړه، په ناسته، په ملاسته، هر حال کې الله یادوه. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، څلورمه مرتبه دا الله په مخلوقاتو کې فکر کوه. دا څلورمه مرتبه ده، دا الله په مخلوقاتو کې فکر کوه. اسمانونه، ځمکې، سیندونه، غرونه، دا کائنات الله پیدا کړي، په دې کې فکر کوه. لږ مراقبه شه، یو ګوټ کې کېنه او په دې کائناتو کې فکر کوه. خدای د اسمانونه یو وړوکی غوندې چت وي او موږ یې سي جوړ کړو، کال پې نه تېر شوی، څومره مضبوط جوړ شوی، آرا ودوړېږي، رنګ ترې نه اوړي. کال په کار د هغې تازه کولو رنګ کولو ته ضرورت وي، کرک شي. او په ډېرو ستنو باندې ولاړ، څلورو دیوالونو باندې د عظیم چت اسمان دی خدای ودرولی، بې ستنو. پل زرهاو لکهاو کلونه تیر شول، تیر بشي، دا را اونه دوړېده، کرک نه شو، رنګ کولو ته ضرورت رانغی. خدایا دا څوک ساتي؟ دا یوه هستی ده، یو ذات دی، د هغه په حکم باندې دا اسمان عظیم بې ستنو ولاړ دی. دا ځمکه، دا سیندونه، دا اونې، اوچه دانه د غنم او د جوار په پټي کې واچئ او د هغې نه شنه پاڼه راشنه شي، تیرم نه ده د چاقو د چړې په شان. دا ځمکه د کمزورې پاڼې ته دا دانه، دا اوچه دانه په دې شنه پاڼې چا بدله کړه؟ او د ضعیفې شنې پاڼې ته دا سخته ځمکه چا سیرې کړه؟ الله. نو په دې کائناتو کې فکر کوه. دا الله په قدرت باندې به د عقیده مضبوطیږي. ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت وفی کل شیء له آیت تدل علی انه واحد. دا ہر یو شی کې د الله د یووالي او د الله د قدرت نښه ده. د هر شي ته چې ګورې نو دا د الله د یووالي او د الله د قدرت دلیل ده. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، اسمانونو زمکو د دې په پیدایش کې فکر کول، دا څلورمه مرتبه ده. او دا څلورمه مرتبه ډیره اعلی ده. روایاتو کې راغلي تفکر ساعه خیر من عبارت 60 سنه، ځنو کې راغلي دي من 1000 سنه، ځنو کې 100 سنه. لږ ساعت د الله په کائناتو کې فکر کول چې خدای دا کائنات پیدا دي، دا نظام چلیږي، دا یو هستی ده، یو ذات ده، هغې چلی، د ټولو قدرتونو خاوند. نو دا لږ ساعت په دې کائناتو کې فکر کول د شپېتو کالو د عبادت نه بهتر.
बल रिवायत के रादी द सल कालो द इबादत न बेहतर, बल रिवायत के रादी द ज़रो कालो द इबादत न बेहतर। लग साथ पदे कायनातों की फिक्र कवल। सवाल दलता दा राजी दा इबादत दलता पम इस्तिआनत बाने उड़ान दी जिक्र का इय्याका नाबुद अल्लाह खास्ता इबादत को व इय्याका नस्तईन और खास्ता न मदद वाड़ू। रुम्बे मदद गुख्तलवी और ब्या दागे न बाद इबादत उशी। नो मदद दाद इबादत न उड़ान दीवी दामुंग चे दे कुरान तनास्तियू दा चा मुंग सर इमदाद करे अल्लाह कदा अल्लाह इमदाद नहीं नो 15 मिनट व बंद की नहीं नशी के नस्ते जुमात के तंगीगी 15 मिनट मुंस कवल रोजनी वल हर इबादत कवल दादा चा पर तौफीक व इमदाद सर कीगी अल्लाह नो अवल इमदाद दे इमदाद च दर सर उशु दागे न बाद बिया इबादत दे दिलता इबादत मख की जिक्र शू इमदाद गुख्तल रुस्तु जिक्र शू दस वैल पकारू च इय्याका नस्तईन ताना मदद वाड़ू व इय्याका नअबुदु और च तरा सरा मदद के न खुदा ब्यास्ता इबादत को आवाज और दिलता इबादत मख की जिक्र शू स्ता इबादत को और मदद रुस्तु जिक्र शू ताना इमदाद वाड़ू। नो ददी सवाल और ददी शुबे बलाशे जवाबात दी यो जवाब दाद है द इबादत न मुराद अकीदा द तौहीद द इय्याका नअबुद यवाज इस्ता इबादत को खुदाया था सरा पजात व सिफातों की सुख शरीक न मनू स्ता इबादत को यवाज अकीदा द तौहीद मुराद और द अल्लाह न मदद गुख्तल द अकीदे द तौहीद बाने मौकूफ हुई च द चा द अल्लाह द यवाली अकीदा दा आगा बा यवाज द अल्लाह न मदद वाड़ी और च द चा द अल्लाह द यवाली अकीदा नश्ता खुद बुतना आखो द गैर न मदद वाड़ी आवाज अल्लाह न मदद न वाड़ी यवाद अल्लाह न मदद गुख्तल दा द अल्लाह द यवाली पा अकीदा मौकूफ दी रुज़क़ दा इबादत उड़ान दिक और बल जवाब दाद है चे अल्लाह न मदद गुख्तल दाम इबादत दे अल्लाह न मदद गुख्तल दुआ कवल दाम सरे यो खास किस्म इबादत दे नो इय्याका नअबुदु आम इबादत चलो व इय्याका नस्तईन अल्लाह ता न मदद वाड़ू दा खास इबादत चलो तखसीस बाद तामीम उर्तवई और द्रेम दा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दल दा तकदीम व ताखीर नश्ता वाव रागल है तालिबान दा अहले इल्म हजरात पे फुईगी वाव सिर्फ दा मुतलकी जमे दा पारा रादी तरतीब बाने दलालत न की मुतलकी जमे दा पारा नुताना इबादत ता इबादत को और ताना मदद मुवाड़ू दा द्वारा खबर लता पूरे खास को इबादत कवल और मदद गुख्तल उस कम योबा मख की भी कम योबा रुस्तु भी दा खबर अदलता नश्ता खुदा द्वारा खबर ता पूरे खास को इबादतम स्ता को यवादे और मददम यवादे ताना वाड़ू और सलोरम जवाब दाद है इय्याका नअबुदु खालिस्ता इबादत को या अल्लाह ता इबादत को नो बंदा चवई खुदा खालिस यवादस्ता इबादत को नो कल बंदा की लुई राशि कबर राशि चगोर दखो कुरान वायम मामून उक खालिस दाला इबादत में उक नो ददे गुरूर ददे तकबर दलोए द दफे द पारा रुस्तु वैलेशु व इय्याका नस्तईन खुदाया ताना मदद वाड़म मा कदा इबारत स्ता आवाज उकरबा दास्ता आवाज इबारत कोम दे कुरान तनास्तियम दे मुंस्तरालम जुमात तरालम दा तारा सर इमदाद को खुदाया ताना इमदाद वाड़ू स्ता प तौक़ी प इमदाद बाने मा दा इबारत उक यो सवाल दल तबल दा कीगी दा सूरह फातिहा को अर बंदा जान जान लम वाई जान जान ले वाई
نعبدو نستعینو دا د جمع صیغې دي. ایاک نعبد خاص تا ته مونږ عبادت کوو، و ایاک نستعین خاص تا نه مونږ مدد غواړو. نو دا مونږه دا خو جمع صیغه ده او سوره فاتحه خو هر بنده ځان ځان لوایي، د مفرد صیغې ویل پکارو. ایاک اعبدو و ایاک استعین، خاص تا ته زه عبادت کوم، مونږه نه زه عبادت کوم، او خاص تا نه زه مدد غواړم. دلته زه عبادت کوم زه مدد غواړم یې ونه ویل، مونږه عبادت کوو مونږه مدد غواړو. نو سوره فاتحه خو هر بنده ځان ځان لوایي او دلته صیغې د جمع راغلې. نو جواب دا ده د دې شبهه چې د دې جمع په صيغو کې اشاره ده اعتراف د بنده ته په خپل قصور باندې. بنده مومن مسلمان گویا کہ وای یا اللہ ز گناہگار، ز ناچیزا عاجزا گناہگار، زما دا قصوروار عبادت دا نقصان نہ ڈک عبادت دا لیاقت پکے نشتا خدای چے تے قبول کے. خزربا دا عام مومنانو عبادت گزارو پا مینس کے خپل زان داخلهم شاملهم او پا عام مجمع کے دا عام خلقو پا عبادت کے اللہ ز خپل عبادت تا توڑاندے کوم، خپل دعا اللہ تا توڑاندے کوم. نو دا دوی پا مینس کے دا دوی دا عبادت سر خدای زما ناچیز زما دا ناچیز عبادتم قبول کا. ہزار بار کی بشویم دهن با مشک و گلاب، هنوز نامی تو گفتن کمالی بی ادبیست. یو زر وارم که دا خپل خلو شاعر وای ز په مشک و گلاب اوینزم، نو زما دا خلو دومره گناهگار دا روا که یو زر وارم دا گلابو په اوبو دا خپل خلو اوینزم، ستا دا پاک او دا لوی نوم په دې باندې اخیشتل ماته بی ادبی ښکاري. نو زما خلو خدای ډیره ګناهګاره ده، عبادت مې ډیر ناچیز دی. په دې ګناهګاره خلو چې زه تا یادوم د عامو مؤمنانو په عبادت سره یادولو سره دا خپل عبادت خو تا ته پیش کوم، د دوی د عبادت سره زما ناچیز دا ناچیز عبادتم قبول کا. نو په دې صيغې د جمع کې دې ته اشاره ده. الحمدللہ ټول حمدنا ټول تعریفنا لله خاص الله لردی رب العالمین هغه الله چې پالونکې تربیت کوونکې پرورش کوونکې د ټول عالم دی، د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم هغه الله الرحمن چې عام مهربانه ده په عام خلقو باندې دنیا کې. الرحمن هغه الله چې عام مهربانه ده دنیا کې. الرحیم هغه الله چې خاص رحم کوونکی ده آخرت کې په مؤمنانو. یا مالک یوم الدین هغه الله چې بادشاہ د ورځې د جزا ده، بادشاہ دے پور دے دا قیامت کے دا ټولو کارونو بادشاہی دا اللہ دا. مالک یوم الدین بادشاہ دا اور دے دا جزا دے. ایاک نعبد خاص تا عبادت کو اے اللہ، و ایاک نستعین او خاص تا مدد غواړو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ زمون دا ناس ته قبول کی، دا ویل اوریدل قبول کی، د خپل رضا باعث سبب وګرځي. ټول تقصیرات گناهونه جرمونه مونږ ته معاف کی، بیماران ته شفای کامله عاجله نصیبه کی، قرضدار د قرض نه خلاص کی، بندیان د بند نه خلاص کی، د چا په رزق کې کمی د حلال د خاوندانی کی، چا روزگار خرابی د حلال روزگار کې برکت واچي، د چا روزگار نوی د حلال روزگار ورته نصیبه کی، چا اولاد نه صالح اولاد ورکه، چا ناری نه اولاد نه صالح ناری نه اولاد ورکه، د چاوی سترګې پیخې کې دیندار تابعداري جوړ کې
مسافر د مسلمانانو خوشاله ساتي، حافظ او ناصر شه، سالمن غانمن خپل کورونو تراوله، چا کورونو کې اختلافات دي، پریشانی دي، په خوشالو اتفاق بدلی کې، کلو علاقو کې دشمنی خفګان نظر بدوالی دي، الله په مینا محبت او دوستانو یې بدل کې، د ټول علاقې بلکې د ټول اوریدونکو د پاره حاضر دی، غائب دی، نارینه دی، زنانه دی، دا درس الله د خیر، برکت، حفاظت، امن و امان د دنیا او د آخرت د خوشحالی او د کامیابی ذریعہ وګرځي. الله د ټولو اوریدونکو شرعي مقصدونه د دواړو جهانو پوره کې، د الله د دواړو جهانو خوشحالی ورته نصیبه کې، ټول اوریدونکو د دنیا او د آخرت د پریشانو نه، مصیبتونو نه، لا علاج بیماریو نه، جنگ جګړو دشمنیو نه، ټولو ته نجات نصیبه کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.